الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. د سیرت پنځم درس دا شروع دی. د ابراهیم علیه السلام واقعه شروع وا. الله رب العالمین ابراهیم علیه السلام ته بچی ورکو اسماعیل د هاجر نه. د دې سره د ابراهیم علیه السلام د دویمې بیبي د سارا بی په دې زړه کې داسې غیرت غوندې پیدا شو او ابراهیم علیه السلام ته ویل چې دیو زمانه چرته لرې بوځه. او دا په زنانو کې دا خبرې داسې راځي. بیا وروسته الله رب العالمین سارا به تم بچی ورکړی. الله رب العالمین ابراهیم علیه السلام ته وحی وکړه چې هاجر او د هغه بچی اسماعیل علیه السلام دیو بوځه مکې ته. مکې ته یې بوتله او مکه په دغه وخت کې یو خالي ځای و، اوبه هم پکې نه وي، خوراکونه هم پکې نه وو او خلک هم پکې نه وو. هلته یې پرېښوده او ابراهیم علیه السلام ته را روان شو. دی بیبي ورته وویل چې په دې شړ ځای کې ته موږ چا ته پرېږدي؟ نو هغه ورته جواب نه ورکاوه. بیا یې ورته بیبي وویل چې دا د الله رب العالمین د طرف نه تا ته حکم دی. نو ابراهیم علیه السلام ورته ویل چې او دا د الله حکم دی. نو هاجر به ویل چې الله رب العالمین به بیا موږ نه ضایع کوي، الله به موږ نه خرابوي. ابراهیم علیه السلام لاړ او بیا واپس را وګرځېده کعبې طرف ته او دا دعا یې وغوښته: ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ای ربا ما د خپل اولاد په دې وادۍ کې پرېښوده چې فصل هم پکې نشته، ستا د کور په خوا کې چې عزتمن کور دی. ای ربا دې لپاره چې دیو منځ قایم کي، د خلکو زړونه وګرځوه مایله دیو ته او دیو ته خوراک ورکړه د میوو نه، دې لپاره دیو شکر ادا کړي. ابراهیم علیه السلام ته لاړ. هاجر او د هغه زوی اسماعیل علیه السلام دا یې پرېښوده. هلته خوراک کاوه، کوم چې ورسو کومې اوبه ورسوي هغه یې څښلي. هغه خوراک او هغه توښه او هغه اوبه ختمې شوې او بچې د هاجر ابۍ دا تږی شو. هاجر ابۍ ورله اوبه طلب کولی. نو لاړه صفا ډیرۍ ته وخته چې هلته وګوري اوبه پیدا کړي. هلته یې څوک ونه لیده، څه ونه لیده. واپس راله مروه ته، هلته هم څه ونه لیده. بیا واپس صفا ته لاړه. په دې طریقه باندې 7 کرته صفا او مروه ته تله او راتله. اسماعیل علیه السلام طرف ته چې وکتل، الله رب العالمین ورته هلته اوبه را پیدا کړې وې د زمزم اوبه. هاجر ابۍ ورته موړې وکړې او دا اوبې رامنې کړې. بیا د جرهم قبیله راله او دغه ځای کې دیره کېدل غوښته، ځکه د عرب به ګرځېده را ګرځېده. نو د هاجر ابۍ نه اجازه وغوښتله او هغې ورته اجازه ورکړه او هلته دیره شو. دا ژوند تېرېده. اسماعیل علیه السلام غټ شو او د جرهم د قبیلې نه واده م وکړو. ابراهیم علیه السلام راغی یو ځل اسماعیل علیه السلام کور ته او دا نو موجود. بیبي راووته، تپوس یې ترې وکړه د ژوند په باره کې. نو هغه ښځه داسې ناشکره غوندې کې وه، زه فریاد یې ورته وکړو، ناشکري غوندې یې وکړه. نو ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې خاوند دې راغی، نو سلام پې ووایه، ورته ووایه چې د دروازې درشل دې بدل کا. چې کله اسماعیل علیه السلام راغی، د ښځې ورته دا واقعه بیان کړه. نو هغه ورته وویل چې دا زما پلار و او ما ته دا حکم دی چې ته زه د ځان نه جدا کړم. هغه یې جدا کړه او بیا یې بله ښځه وکړه په دغه قبیله کې. هغه ښځه شکرګزاره ښځه وه. بیا ابراهیم علیه السلام راغی، اسماعیل علیه السلام نو موجود په کور کې. د ښځې نه تپوس وکړو د ژوند په باره کې. نو هغې شکر ادا کوه، ډېر ښایسته ژوند دی. ورته یې وویل چې خاوند دې راغی، نو ورته ووایه چې یو کس راغلی سلام یې د باندې وی
او دا خبره کوله چې دا خپل دروازې هغه درشل دا مضبوط کا. نو اسماعیل علیه السلام ورته دا زما پلار و او ما ته د هغه دا حکم دی چې زه تا د ځان سره وساتم. بیا دا ژوند داسې تېرېدو. ابراهیم علیه السلام په فلسطین کې و ډېره موده. بیا راغی مکې ته د یو عظیم کار دپاره چې هغه د الله رب العالمین حکم ورته و چې کعبه جوړه کا. نو ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام کعبه جوړوله. اسماعیل علیه السلام به وله کاڼي ورکول او ابراهیم علیه السلام به دیوالونه جوړول. الله فرمایي وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. کله چې ابراهیم علیه السلام بنیادونه اوچتول د بیت الله او اسماعیل علیه السلام او دا دعا یې وغوښته چې یا ربه زموږ نه قبول کا. ابراهیم علیه السلام کعبه جوړه کړه او دعاګانې هم وغوښتې. دا دعا یې وغوښته چې رب اجعل هذا بلدا آمنا، ای ربه ته دا مکه د امن والا وګرځوه. ورزق اهله من الثمرات، او دې خلکو ته رزقونه ورکا، خوراکونه ورته ورکا. دارنګي دا دعا یې هم وغوښتله ربنا تقبل منا، ای رب زموږ نه قبول کا. دا دعا یې وغوښتله ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک، ای زموږ ربه موږ ته عبیدار وګرځوه ستا لپاره او زموږ اولاد نم یو امت یو ټولګی تابعدار وګرځوه ستا لپاره او موږ ته د حج کارونه راوښیوه. دا دعاګانې وغوښتلې. او دارنګې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت هغه دعا یې هم وغوښتله ربنا وبعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمه ویزکیهم انک انت العزیز الحکیم. ای زموږ ربه په دې خلکو کې راولېږه پیغمبر د دیونه چې لولي په دیو باندې آیاتونه ستا او تعلیم ورکړي دیو ته د کتاب د قرآن او د حکمت او دارنګې پاکي دیو لره. یقینا د زورور حکمت والا ذاتي. الله رب العالمین دا دعاګانې د ابراهیم علیه السلام قبول کړي. مکې دا د امن والا وګرځوله او دارنګې خلکو ته خوراکونه ورکړه. الله رب العالمین به پیغمبر هم راولېږه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او الله رب العالمین دا پیغمبر د اسماعیل علیه السلام د نسل نه راولېږه او ټولو خلکو ته دا پیغمبر شو ته قیامت د ورځې پورې. قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، ورته ویې پیغمبر خلکو زه تاسو ته د الله طرف نه پیغمبر یم ټولو خلکو ته. او الله رب العالمین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا حکم هم وکړو چې د ابراهیم علیه السلام د ملت تابعداري کوه. الله فرمایي ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا وما کان من المشرکین. بیا موږ وحی وکړه تا ته چې تابعداري کوه د ابراهیم علیه السلام د ملت چې هغه حنیف و موحد و، حق د سم او نه حق د کوږو او نو د مشرکان نه. نو الله رب العالمین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسماعیل علیه السلام د نسل نه راولېږه چې د هغې هغه باقي درس کې به انشاءالله د هغې ذکر کیږي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.